ګرانو کتونکو په قاضي کلي کې د یو کور 3 کسان ډیر په بې دردۍ سره ولې وجلې شوي وو. دې کیس کې نامزد ملزمان څوک وو، څو پکې گرفتار دي او په دې کې څو پولیس اهلکاران په ملزمانو کې شامل دي. ملزمانو چې کله دا درې واڼه په تبرونو مړه کړل، هغې له بیا پانسي ولې ورکړې ده او د دې لاشونه په بورۍ کې بند کړل او د هغې په بوډنۍ کې د غورځولو کوشش ولې کړی و. د دې دردناکې پیښې شاته د یو جینۍ څه کردار دی، دا ټول تفصیل تاسو له د ننني رپورټ کې درکوم. د سبق نه ډک رپورټ دی، ضرور وګورئ. ارشد خان د کم فقیر آباد الف خان کلی کې چې کومه دا ډیره برهمانه یو واقع شوی وه، سر د دې لږ ډیټیل راته ووایي او بیا دا کیس ټریس څنګه شو؟ دا په 24 تاریخ باندې د چې کوم ملزمان دي ظهور د ده لور د کوره وتې وه چې هغه په 25 تاریخ واپس راغلی وه. نو دا چې کوم مقتولین دي چې کوم کسان قتل شوي دي، د ظهور په دې باندې شک و چې دا د دې لور د دې په ایما باندې د کوره وتې ده. کله چې په 25 تاریخ هغه واپس راغله نو هغه ډایرکټ چونکې دا ګاونډیانو کره لاړل، د عبدالرحمن او د چې کوم نور مورې او ښځه د هغې کره ډایرکټ لاړل. نو بیا هغې ورپسې جواب وکړو چې ستاسو لور راغلې ده او دا بوځئ. کله چې هغه واپس خپل کور ته لاړه نو چونکې مخکې هم د دوی شک و او بیا چې کله جینۍ واپس هلته نه راغله نو ډایرکټ ګاونډیانو کره لاړه. نو د دې چې کوم شک و هغه نور هم پوښته شو. په دې وجه باندې د هغه شک په بنا باندې د خپل منځ کې داسې تلخیانې جوړې شوې. 3 ورځې پس عبدالرحمن چې کله دا خبره کلیر شوه نو ده ورپسې جواب وکړو چې یاره ستا لور چې دا هغه بل چا سره وتې وه او تاسو الزام په موږ باندې لګوو، نو په دې کې به جرګه کېږي او تاسو به موږ ته د دې صفایي راکوئ. نو په دې کې په 31 تاریخ باندې د 31 تاریخ په شپه باندې دوی پلانینګ جوړ کو چې په هغه کې ظهور، توصیف او د هغه نور چې څومره رشته داران ملزمان دي دوی پلانینګ جوړ کو. د شپې ورله نو دغه 3 واړه کسان د عبدالرحمن مور، د هغه ښځه عبدالرحمن، دوی اول په تبر باندې وواله چې کله د هغې نه ساه ونه وته نو بیا رسیانې ورته واچولې او په هغې باندې هغې قتل کړه. سر دا یو انټریس کیس و، موقع کې چې موږ تاسو سره میلاو شو نو دې کې پته نه لګېده، بیا کلو کم ځای نه میلاو شو؟ دې کې چونکې انټریس کیس و او ډېر په بې دردۍ باندې کسان قتل شوي وو، نو موږ په هر سایډ باندې په هغې کې کار کوو. موږ ته دا انفارمیشن میلاو شو چې د دې ګاونډیان چې کوم دي مخامخ کور والا دا 3 ورځې مخکې د دې ځای نه وتې دي او کور یې خالي کړی دی. نو د هغې باندې چې کله موږ کار وکړو نو موږ دې ته ورسېدو چې دې کې د ظهور لور د کوره وتې او دا ټوله سټوري بیا د هغې نه معلومه شوه. ملزمان دي کې ټوټل څو دي او څو پکې گرفتار دي؟ سر فی الحال 15 ملزمان چارج دي او هغې کې موږ گرفتار کړي دي. دې کې چې کوم گرفتار دي خپلو کې څه رشته ده؟ دا زیات خپل منځ کې یو فیملی ده، لکه ظهور دی، دغه ورور دی، دغه اوښی دی، دغه زوی دی، نو ټول هم دغسې خپل منځ کې رشته داران دي. داسې ویل کېږي چې دې کې پولیس والا هم وڅوک؟ دا سابقه پولیس والو، پولیس نه یو جبري ریټایر شوی دی او بل هم د پولیس نه ویستی دی، نو فی الحال هغه په پولیس کې نه دي. سر تاسو وایئ چې لکه جینۍ شک په دیو بیا جینۍ په اعدام شوه او هغې نه پس خو بیا دې ته خپله جینۍ میلاو هم شوه، دې په تفتیش کې څه ویلي دي چې بیا د دې غصه ولې نه وه سړه شوې؟ د دې خو شک دا و چې د جینۍ د دې په ایما باندې وتې ده او بیا چونکې د جینۍ واپس کور ته راله نو دا خبرې خو دوی ته کلیر شوې، خو د دې په منځ کې هغه سابقه چې کوم خلش و هغه څیزونه زړه کې بیا هم پاتې وو او اوس چونکې هغه جینۍ سره د پلار او د ورور او د نورو ملزمانو هغه دې ځای نه روپو شوي دي بل ځای ته چېرته تللي نامعلوم ځای ته، چې کله هغې ګرفتار شي نو انشاءالله نور به هم کلیر شي چې بل کس پکې څوک ملوث و. سر د دې څه ثبوت شته پولیس سره، لکه پولیس ته داسې معلوم شته چې هغه جینۍ ژوندی ده چې کومه وتې وه؟ فی الحال خو داسې څه انفارمیشن شته نه، خو د قتل هم څه انفارمیشن موږ ته نه دی میلو. دې څه وایي چې دې پلانینګ څومره ورځو کې کړی و، دې نه مخکې هم چېرته اټیک کړی و که نه هم په دغه ورځ رالل او بیا وتښتېدل څنګه دومره په اسانه؟ دوی به پلانینګ مخکې نه ځکه کړی وي چې دوی 3 ورځې مخکې
دی د خپل کور خالی کو دلته نه معلوم ځای ته منتقل شو نو دین اندازه لګي چې دا 3 ورځې نه دی پلانینګ کړو دی تاسو ما پهلم ته پوسو کو سر دی وی چې دا لکه دون ژړې په ولې نه یاخې دو چې لکه مطلب په تبرونو مو خو بیا په بوجو کې باندې دا دې څه مطلب اصل کې د دې شک هم دغه وکنه چې د دې په ایما باندې یا د دې په مرزای باندې دا چې کوم ملک سره تللی دا نو دا دی میلاو کړی دي او د دې په مشوره باندې د کور وتی دا نو په دغه باندې دی غوسو سر پولیس ته خو د جنې سی ډي آر ملو شي وی کنه دا غي نه پتاونه لګي چې دا اوس پورې لګ درې مړیم په کې شو چې جنې تل اخر چا سره و اصل کې هغه کې زمون کار سٹارټ ته سنه سزا پورې په موږ رسیدلیو او ان شاء الله هغه هم ټریس شي او دا نور ملزمان په بس چار شوی دي هم گرفتار شي چې اوس جنې هم نشته دا کسان گرفتار هم شو هغه د الګ خلاف سے اف آی آر کیږي چې د جنې بوتلې دا خو بیا مونږ چې کله تفتیش کې کم سایت ته ځي پاغه حساب باندې بیا ګورو فرض کا داغه کردار داسې وي چې د اف آی آر کې د چارج کولو نه دي کې به چارج کو کدي کې نه وینو بخای چې سی وی هغه سی وکړو ان شاء الله داد خان د الف خان کلی فقیر آباد کې چې کوم واقع شوی او کوم زنانا جنې او داغه خاون چې کوم علال شوی بیا مړ شوی پاغه کې د کس دای استاثر رشتہ او اثر لګا راته وي بسم الله الرحمن الرحیم د سره جی زما رشتہ دا وا چې دا زما مامي وا او دا الک مې د ماما زویمو او زما زوممو او دا جنې چې کوم سلمہ بیبي د دې عبدالرحمن خزه ودا د مالور وا دا واقعا څنګه شوی و تاسو هغه ټایم کې چرته وای دا خزر ضلع نوشهره کې اوسېږم جناب دا وقوه د شپې چې هر څه ټیم شوی دا خو سهار چې ما جمع سره مونږ کو نو ماته اطلاع رااله چې دا شانکار شوی دی زه چې را رسیدم نو تقریبا ما مزل بلاره باندې 2 غنټې بزل مې وکړو زه بیا را رسیدم ما او قطار سپراته پولیس هو کیس ټریس کړی دی خو دې دوران کې تاسو ویل چې په جام شک هم نو داسې کړ جی اچھا باندې زموږ څه شک نو خو دا یو شک مو چې دی خلکو دا کم ظهور نامه ده پولیس والا د دې گاونډي دی دی ظهور چې کوم دی د لور په 24/10 تاریخ باندې په 24/10/25 کې لاړه چې ارچرته لاړه او په 25/10 باندې واپس رااله ازما د لور کور ته رااله دی کرانه نو دا خو په دغه 24/10 تاریخ باندې دی ظهور او د زامنو زما د لور او زما د مامي خپل کور ته اوغخته د چې جنې کوم د ضرور لور تاسو یا وای د چې لاړه او بیا تاسو کراله نو تاسو حواله کا قسم بالکل وته مونږ وراشي واستره تاسو وګي او دا به تاسو خو په مونږ پرونګ دړکی کړي غوسیم کړي تماچیم را وستي تاسو ایسه دړکی کړي نو ویل کدا پیدا نشو نو تاسو د ډیر بره حالت او تاسو انجام بچ کم دي تاسو خپل وګورئ بیا او نو بیا چې جنې پیدا شو نو زما د لور د خپل خواخه ته ویدا چې کوم مړ شو چې ورشاله مور او پلار زر خبر کوي جنې مونږ راغلي راشي تاسو کوي چې جنې والا شو وتا جنې سره سنباله کا د دې جنې د مور د طرف نیاراله ما خام وی بچې که زور یا د زور بچو تاسو کوم بی عزتی کړي دا کنه نو خیر دې راغې زما معذرت غواړم او جنې خپل بس داغه په بنا کې چې کوم دې په هفته بعد زما دي زوم دې زور ته ټلیفون وکړو چې بای تا خلور ملاو د تا سره ناسته ده او زما د دې خزي او زما د دې مور څه ګناه ده اخر ما ته خو ځان ته دې درلو دونه بی عزتی زمونږ وکړه صرف زما زوم دې دا دغه کو په دغه شپه بیا دې مړ اوس تاسو بیا پولیس درته څه وایي چې څه وجه دا خبر د پولیس هم وکړه دغه خبره دی چې مو پولیس ته خبره ورته کړې ده ستا چې کوم زوم عبدالرحمن د څه کار کوي د جرنګ سازیم کوله چونی کار وکاو رنګ سازي وکاو چې بیا بنوا بیا به چې کوم د رمبي ګوډ وکولو او د سو بچي اوس پاتې دي 2 بچي پاتې دا مخامخ تاسو تخکاری دی مور پلار یادې دا چې دا اواز ته مې ورج دا دې سره جاړم ټوله شپه چې مور او پلار یاد کې نو زه څه وکم تاسو دا بیا څه تسلی ورکړه نو دا نشي دارو ورکم دا نشي بدارو یو تکم دغه تسلی ورکو تاسو وایي چې د دې خو بیا سوله صفای هم شی وکنه نو بیا ولې و دا واقعیا دا کار داسې دا ویم چې اوس چانه مونږ انصاف مونږ له څوک راکړي مونږ خو انصاف غواړو مونږ انصاف غواړو قاتلان خو معلوم شو تاسو داوا کړی د پچا داوا بالکل هم کړی دی څو ملزمان هم داوا دی وخت کې مونږ په شپږ وو کسانو باندې مونږ کړی دی دې کې زنانه هم شامل نه جی په زنانه هم نه دا کړی وو کسانو کې پولیسو نیولې دي پولیس پکې 2 کسان نیولې دي او جی نه نو هغه تاسو کراولې رااله نو بس به یریدا کنه دلته بیا د دې نه سب لباسي بدلولو کور نه یریدا او دی چې دا بل خبره کوي دا مخامخ کور والا چې کم تاسو یادوي کم خلک چې گرفتار شوی دي ای وی تعلیم د دې د کور نه
نه جی نه 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 د هغې ورته زه په قرآن لاس ږدم او د هغې ما ته خپلې لور په ټلیفون باندې ویلي وایي په موږ د قیامت ورځ تېره شوه مې ولې بچې وایي دغه شان کار وشو د دې پولیس والا لور تلې ده او وایي په موږ ګوته کېښه زموږ ډېره غټه بېعزتي وکړه چې په سبا راله نو ما د خیر خبر ټلیفون بیا وکړو مې زه بچې شکر دی خو په خوله لاس اوس کېدي چې دا څه وایي چې دا څوک یادوي عقوبت دا چې د هغه جینۍ د مور د طرفه مور رالی لکه نیا هم دغه دوران کې نسبت نه دی کار راغلی و زور خواغې نو د دې حوصله افزایي وکړه وی خیر دی بچې که هغه د کار مخه وه د غوسې مخه وه کسیم ویلي دي خیر دی جینۍ ته تاسو وایئ چې د ستا د لور ستا د زومو ستا د مامي په دې ټول هېڅ کار نه و نو بیا دې مړه ولیکل دا جی په دې باندې شک و دا د شک په بنا باندې دی دا مړه او دی په یو بدماشي په خوله چې مونږ ووایو چې مونږ 400 کې وایو چې یاره مونږ داسې یو کار وکړو اجاز نبي خان کله چې دا وقوع شوه که نه نو دې کې تاسو ویل چې مطلب د پانسي شوي هم دي تبرونه هم استعمال شوي دي دې کې ریکوري څه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم دا دوی نه تقریبا د دوی چې کوم تبرګو باندې کار وکړو بیا کمې باندې دوی والي دا مقتولین چې کوم دي بیا دوی دا ناشونه ټول دوی غورځول کوشش دا و چې دا موږ بودنۍ ته وغورځوو کوم چې اصله وه دا مطلب تبرګی دی نور څه سامان دی دوی هغه دوی بودنۍ ته غورځولي دي دا ناش چې کوم دی دا یوه چې کوم اوریج و د 60 سال نه به زنانه وه دا یې غورځوله بیا د نورو پسې هم راتللو خو چې دوی بیا ویرېدل ټایم ورسره نه و نو بیا دوی دا نور پرېښودل یو ته دا کوم چې زمونږ اصلي اوزار استعمال شوي دي لکه تبرګی شو نور سامان هغه بودنۍ ته دوی غورځولي دي بیا موږ کرایم سین خپل راوخوتو کرایم سین په موجودګۍ کې دغه ځای نه موږ ټول اصله چې کوم د میګنیټ باندې کم تبرګي دي کم نور اوزار دي هغه ټول ریکور شو دغه ځای نه ملزمانو څه ویل چې لکه غورځولې ولې دا لاشونه ولې غورځول دوی ویل چې بس دا ورک شي دا لکه لاش پته ونه لګي بودنۍ به ویسي نو لاش پته ونه دا به لیټ شي دې کاته دی وایي څه وایي چې دغه ټایم کې بیا موږ چا ولیدو پریم خوستل که څنګه بالکل دوی وایي چې کسان راویښ شو خواوشا کورونو والا او د ماشومانو جړل دې د وجې دوی بیا د هر څه پرېښودل نو ناشونې پرېښودل یو سره به غزوي به ښځه یې وغورځوله د واردات حوالې سره دې څه ویلي دي چې دوی راغلي په څه کې او دوی د دې مرګ څه طریقې سره کړی دی دوی څه کسان په موټر سایکل باندې راغلي دي څه په دې یو الټو ګاډی دی چې کوم الټو ګاډی یو موټر سایکل استعمال شوی زموږ په دې وقوعه کې دوی راغلي دي څه د چارسدي نه راغلي څه دې خوا د نوتیا ایریا نه دلته زموږ د موټروی سره یو ځای شوي دي بیا راغلي دي دا کم چې کور دی زموږ د مقتولینو والا بیا دلته راغلي څه ورته بهر ولاړ دي څه دننه ورغلي دي بیا چې وقوعه کړې ده دغه ځای نه نو بیا هم په هغه روټین باندې واپس وتي دي دې څه وایي چې پیل هم په تبرونو والي وو پیل هم ویشتي وو که څه نشم وشم ورکړی وسې کړی نه پیله دوی په تبرونو باندې وویل بیا چې کومه زنانه وه د هغې نه دوی د وینا مطابق ساه نه وتله نو بیا دوی د بجلۍ تار دی رسي ده هغې ولې په دې مرۍ کې اچولې ده چې یاره دې نه ساه وځي دې څه وایي چې لاره کې بیا دوی شپې چېرته تلل نو دوی سره څه پولیس چېرته نه ده مخه شوې نه دوی وایي چې موږ داسې لارې ورته معلومې دي پېښور کې دلته کور دی نو لارې ورته معلومې دي په هغې باندې بیا دوی وتي دي دوی چې کله تخدیل د دې سی سی ټي وي ملاو شوی و تاسو ته سی سی ټي وي لږ ډېر ملاو شوي دي خو هغې باندې دونه څه خاص دغه نه کېږي خو نور بیا موږ چې کوم ټیکنیکل کار دی کوم دغه هغې باندې موږ بیا کار کړی دی برابر دې ملزمانو خو به داسې هم څه ویلي که نه چې لکه مطلب په تبرونو او بیا پانسي کول لکه د دې ډپې ولې نه یخې ده ما دې تپوس وکړو دې متعلق ستا دې سوال متعلق بس هغه وایي چې زمونږ زړه سوځېدو زمونږ مونږ سره مونږ ته شرم راړولی و کوم چې ټیپیکل خبرې د پولیسو چونکې دوی څونه چې انفارمیشن دی څونه چې مونږ ټیکنیکل کار دی دا خلک بېګناه وو دوی بېګناه وژلي دي شک کې وژل شوي بالکل شک کې وژلی شوي په دې پولیس کې خو مطلب تاسو هم کار د شک نه شروع کوئ که نه څومره کرایم داسې وي چې د شک په بنیاد کېږي یاره موږ ته خو څونه دی زموږ دی زما په خیال 90% کار موږ په شک باندې کوو شک نه شروع کېږي شک باندې بیا هغه تکمیل ته موږ رسوو هسې څومره شواهد میلاو دي د دې ملزمانو خلاف یاره ډېر زیات شواهد دي انشاءالله کوم چې زموږ ټیکنیکل کار دی هم شواهد دي بیا چې کوم د دوی په نشاندهۍ باندې کوم دوی ځای کې اوزار غورځولي دي تبر وغیره چې کوم دي هغه دوی په نشاندهۍ باندې موږ هغه ځای نه ریکور کړي دي ډېر زیات شواهد دي دوی خلاف انشاءالله
ګرانو کتونکو د دې دردناکې پیښې ټول تفصیل تاسو واورېدو دې کې د دوو خلکو دپاره ډېر غټ میسج دی یو د هغه جنکو دپاره چې کم وقتي خوشحالۍ دپاره د خلکو په بهکاوي کې راشي او بیا داسې نتایج راشي چې یو خوا دا چې کومه جنۍ تلې وه د هغې فیملی هم تباه شوه کم فیملی چې مړه شوه هغه خو الریډي تباه شوه د هغې یتیمانان واړه واړه ماشومان پاتې شو دویم میسج چې کوم دی کې د مور پلار دپاره دی مونږ ټولو خلکو په دې یو شیز باندې زور ورکړی دی چې زمونږ بچي دې ښه سبق ووایي ښه کالج ته دې لاړ شي ښه یونیورسټۍ ته دې لاړ شي خو دې کې چې دویم کم میسج زما مقصد دی هغه دا دی چې خپل بچي که په ډیلی نه ویکلی میاشت کې یو ځل خپلې لوریانې او زامن کینول پکار وي ای ته دا ویل پکار وي چې دی کله د کور نه روزي نو ای ته کم د انسانانو په شکل کې کم ځناوران ناست دي د هغې نه هم دی خبرول پکار دي چې داسې هلکان او جنکۍ د چا په بهکاوي کې نه راځي ای ته دا شي ضرور خول پکار